بس کسانو ته به دا خبره لږ ناشنا ښکاري خو غوږ ورته کولاو. من میگم در قرآن کریم آیه نازل شده بر کفر عمر. این فاشه. اینو میگم آیه نازل شده سوره حجرات آیه 1 2 3 4 5. این کفر عمر رو میرسن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم توهین کرده. د چا چې دغه عقاید د په کفر کې شک نشته او چې څوک په کفر کې شک کوي هغه کافر دی. مجوس او په دوی کې یو خبره بالکل یو شان ده او هغه ده د عمر بن خطاب رضی الله عنه سره دښمنی. دوی خپل مذهب د کوم ځای نه واغستو؟ د عبد الله بن سبا الیهودی نه. د یهودي کس نه د دې مذهب هغه بنیاد یې خوده شي. اوس تاسو اندازه ولګوئ چې د مذهب بنیاد يهودي کې دي. هغه څه مذهبي د شیعاګانو عقاید د روافضو یو عقیده د غوی ده چې د قران چې زموږ سره کم دی دا قران ده ته چې به ایمان راوړی دا قران د سینې د لکه څنګه چې نازل شوی مطلب دې څه چې نازل شوی یعنی دې کې کمې زیاتې راغلي. یو عقیده دا غوی ده څوک چې د حسین رضی الله عنه قبر لاړ شي لکه دې چې په الله پسې عرش ته ختله او دغه زیارت وکړو. نو د حسین رضی الله زیارت وکړه لکه ته چې د الله زیارت وکړو. بلکې په مصابيح الانوار د یو کتاب دی فی حل مشکلات الاخبار باغی کې دوی دا وی چې زمنګ امامان د دولس امامان او الله په دې کې هیڅ فرق نشته. تعالى الله عما يقولون علوا كبير. دا ګورې تاسو دغه عقاید راکنه نقل کو او دا خبر زموږ په خله باندې راځي او مجبورن به بیان. یو عقیده دا غوی ده چې څوک ابو بکر صدیق عمر رضی الله عنه عثمان معاویه بن ابي سفیان عائشه حفصه رضی الله عنهم اجمعین څوک چې هر منځنه بعد په دوی باندې لعنتونه وي نو د په شان عبادت وایي چام نه دی کړی. د چا چې دغه عقاید د په کفر کې شک نشته او چې څوک په کفر کې شک کوي هغه کافر دی. زمکه په دې مخ باندې د دوی په شان پلیت قوم به تاسو ته ملاو نشي لکه څنګه چې د روافض دي. د متعین پیدا قوم او د زینانه پیدا قوم اوس حمله کوي د رسول صلی الله علیه وسلم په مرګرو باندې. خمینی خبيث یو کتاب دی الحکومه الاسلامیه اخلي چې د خوري انقلاب راوسته باغی کې هغه وی زموږ د دولس امامانو دومره اوچت مقام دی چې هغه ته نه په ملائکه کې څوک راشي او نو ته پیغمبرانو کې څوک راشي. د دې یو شیخ ته الجزائري دا یو کتاب دی الانوار النعمانيه باغی کې دا خبره لیکلې ده چې ارتد الناس كلهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد ټول صحابه کافران شي ولعياذ بالله الا اربع سواد سلورنا سلمان الفارسي وابو ذر الغفاري والمقداد بن الاسود وعمار بن ياسر. الله جبريل عليه السلام را لګله جبريل رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله صحابه ته امت رسولي چې ټول صحابه مرتد شو والعياذ بالله. د دین ته کوم ځای نه رسیدلې. دا عقیده د شیعاګانو روافضو چې ابو بکر صدیق رضی الله ټول عمر د بوتانو خدمت کړې ده او د بوتانو بندگی کړې ده او دغه ایمان دي چې او ایمان اليهود والنصارى لکه څنګه چې د يهود او نصارى او ایمان او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې بولاړو شاته په منځ کې او د بوت به خپل غاړه ته وړي کوم ته کې چولو. د ابو بکر او عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک دی وی چې موږ چې کله حج لاړ شو نو د جمرات چې کله موږ ولو شیطانان چې زموږ خلک وي نو د جمرات موږ په دې نیت باندې ولو چې د ابو بکر او عمر دی. یو کتاب کې راځي یو کتاب د جلال العيون چې د هغه سړي په کفر کې شک نشتی چې څوک عمر بن خطاب ته مسلمان وي او په هغه سړي باندې د الله لعنتي او د الله د پیغمبر لعنتي على كل من اعتبره مسلما چې څوک هغه ته مسلمان وي وعلى كل من يكف عن لعنه دي دشمنی ته ګوري وي صرف هغه سړي باندې لعنت نه چې څوک عمر بن خطاب ته مسلمان وي څوک چې په عمر بن خطاب باندې لعنت نه وي په هغه دین د الله لعنتي وي. یو کتاب کې دی تفسیر العیاشی وې د جهنم و دروازې دي یو دروازه خاص د عائشہ رضی الله عنها لپاره په یو کتاب کې لیکلي دي علل الشرایع چې کله زمونږ مهدی راشي دا کوم چې ورک دی هغه مهدی چې کله راشي هغه به عائشہ رضی الله عنها د قبر نه راپاسي او باغې باندې به حد قائمه ځکه چې به حد نه قائم کړي وی کله چې دا مهدی راشي نه دی ابو بکر او عمر رضی الله عنهم د قبرونو نه راپاسي او هغه به د کجورو په ونو پورې ځوړندې او پانسي بوله ورکړي دا دوی مهدی دی او موږ هم ګورو چې د مهدی څنګه راځي. په خپل کتاب کې دا خبر کړو فروع الکافی وی د امام مهدی دراتونه مخکې چې امام مهدی هم ګرځي دا غوغه امام مهدی هم ګوري امام مهدی دراتونه مخکې jihad دي سي حرام دي لکه څنګه چې د خنزیر غوخه حرامه ده. بس کسان ویروي روافض خدي د مسلمانانو څخه کوي تپوس کوي مسلمانانو تپوس کوي د کفارو سره جنگ کوي هغه وی
وي دي سي حرام ده لکه څنګه چې د خنزیر غوښه حرام جهاد وي دي سي حرام ده نو لیونی دي چې د خنزیر غوښه خوري کوم ځکه چې ته دی ولې دي چې لیکونو دیو به چې چلی دوکه ورکړي ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله سوی وي ما د زمکه په دې مخ باندې دوی په شان دروغجن او دوکباز قوم نه دي دوی زموږ په باره کې سوی وي انهم اهل النار سنیان چې ټول جهنميان دي انجاس پلیتی هغه باندې جنازه نشي کوله دا غوي ذبیحه نشي خوړې وانهم اولاد الزنا او سنیان ټول د زنا نه پیدا دي وانهم قرده وخنازير او دا شادوغان او خنزیران دي ويجب قتالهم او د دوی سره جنگ کول لازم دي او د دوی مالونه پټول جایز دي او د دوی خزي تختول جایز دي او یو سنی چې مړ کې لکه سل يهوديان چې دي مړ کړو کتاب الانوار النعمانيه کې دا خبره ده چې یو تپوس او غ تپوس ده آیا د شیعاګانو د روافض علماو به د سنیانو سره اتفاق کوي په دې الله باندې کوم الله چې سنیان بندگی کوي په دې او په دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم په دې به دوی اکتفا وکړي جواب دا غي دا د دوی امام نعمت الله الجزائری هغه سوی وي منګه د دوی سره اتفاق نشي کولای په یو الہ باندې په یو پیغمبر او په یو امام باندې ولې نشي کولای وي د کم رب پیغمبر چې محمد صلی الله علیه وسلم او د محمد صلی الله علیه وسلم خلیفہ ابو بکر نه ناغه پیغمبر منو نو لا غرب خوازه خبره امام مالک رحمه الله وی څوک چې صحابه په سی بدی ردی وی ليس له فی الاسلام نصیب دغه په اسلام کې ذره برابر نصیب نشته یعنی د اسلام نشته د خارج دی وته امام مالک رحمه الله یو دا خبره په اثار المسلول کتاب کې راغلی ده چې په اصل کې د روافض اراده و چې موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قطع وکړو یعنی دغه سره دښمنی و خدای خو نشو کولای نسیجر وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ټول کافران کړو منافقان کړو الیاذ بالله زناکاری کړو د دې لپاره چې خلک دا وایي کدا پیغمبر خسړوي نو مرګري به خسړي وي امام بخاری او کتاب د خلق او افعال العباد دغه کې دا خبره کړې ده وی کزه پر رافضی په شاته موږ کوم په يهودي او په نصراني په هیڅ فرق نشته کې ټول یو شان دي